صورت مسمى آل عمران سره بس صرف د بخاری سره مناسب خبره دادا چې زموږ یو مرګره ناغيوي چې د بخاری کوم خلاصو او ربطونه ویل پکار کتاب التفسیر کې خدا سے خپل هغه علم احکار کولی بلته بخاری کې چې قصدي هغه وایو او بخاری باندې کوم شروع دی هغه دغه لیکي وجه تسمیه د آل عمران او مراد د آل عمران نسوخ دی ځکه چې یو عمران ابن یسحر دی چې غپلار د موسی علی السلام دی او یو عمران ابن معصان دی چې هغه د مریم ابي پلار دی ٹھیک شو کنه مریم د عیسی علی السلام د مور طرف نه نکړي دا قید ولګي د مور طرف نکړي او چونکی توجه کوا چې سورۃ آل عمران سیقت فی نفی ولد عن عیسی علیہ السلام وسیقت لاثبات العبدیۃ لعیسی علیہ السلام فالمراد من آل عمران عمران ابن معصان هو جد عیسی من جهت امه مریم او دا قول مختار دی وآل عمران علی العالمین او ځکه چې دا عمران چې کوم نو بعضی وی چې د نبی وو او دغه وجه دا ده چې د خودی کې خود ټول مفسرین اتفاق دی چې د امام د بیت المقدس وو امام د بیت المقدس کې مقتدیان ټول پیغمبرانو د پیغمبرانو امام چې کوم دی پیغمبري پکار دی خدا تاسو طالبانو کې دا خبرې مدارسو کې دغه سي مصیبتي چې خخ علماء او خخ قراوي او مزونه غیر کوي خو پکار چې خخ خلق مزونه کوي نو خخ خبره ده دغه ټول خلقو سړي غټ پکار الله الله ما یو ځکه بیانو ک ما سره دمره چې د رمضان کې خلک دا ترې په نابالغ پسې کوي دا نه کوي او بیا رسو ما پسې د بادشاہ صاحب د الله غریق رحمت کې دغه بیانو د بادشاہ صاحب ماشاءالله خله ډیره تیز او مضبوطه خلوا هغه د خرز ځامن دي تقریبا د خرز ځامن دي رمضان تمره غټه میاشت او تراویح تمره لوی عمل دی او قران تمره عظیم کتاب دی ورغه د فاضی نابالغ مخه دا خرز ځامن دي او حقیقت خبره هلو الکه چې عمران لوی مقام لري نو ځکه ال عمران ته هغه مراد ده اوس موږ مخکې ویل دي چې په دې مفرداتو کې ترکیب نه دار ده ولا ترتیب نه دار ده نو تقاتن وتقیه واحده ويحذركم الله نفسه الا ان تتقوا منهم تقاه نو تقا او تقیه بچ کول دال واحد یود معنا ماده یودا یا استاد دی محشی ویل دی چې دا یودی یعنی مصدر دی تقاتن مصدر دی او تقیه مصدر دی تقیه بچ کول تقات بچ کېدل چلو او واحد دی سر سلام سبحانه شروع شو فیا سرن اے بارادن غنی گلای یخواله گلای بیا ور پسې راغی شفا حفرت من النار وکنتم علی شفا حفرت من النار وای تاسو په کناری د کندې د اورنا او هغه کند د اور چې واغه دوزخ او کنارا هغه ستا مرګ دی نو تاسو مړ کېدل ورزیدل نو چې سو پر ژوندۍ هو کناره ده چې مرشي جوړ پکې وي پوښ کنه مثلو شفر رکیه دا شفا نه ده شفا ورته قران کې راځي نو حفرتن معنی کند ده شفا به معنی ده غاړي سره لکه دیوی مثلو شفر رکیته په مثل دغه غاړي د کوي بس وهو دا شفا ستوي حرفها اعترفها معنی یاد شو چل تو بوئو
تتخذوا معسكرا دا د ابو عبیده ترجمه ده خلاف د لغت نه ده تبوی معنی دا زی جوړول حضرت علیہ السلام چې سار وختي لار په غزوه احد کې تبوی للمؤمنین مقاعد للقتال زین جوړول چې هاذا موضوع کا وهذا موضوع کا وهذا داستازي اوس ابو عبیده وی چې د تبوی معنی تتخذوا معسكرا وګوره یو د معسكر ظرفی معنی ده زید لخکر لیکن دلته ظرفی معنی نه جوړیږي دلته تتخذوا معسكرا تا جوړو لخکر لپاد جنگ تا تیارو لخکر د جنگ معسكر معنی ظرفی باندې جوړیږي دلته ځکه چې احد کو اسم مخ کې نو کړه بس والمصوم واپس راځوین لناهم شاوات اسم مصوم نخدار اوس مصوم څه ته الذی لو سیماء هر هغه شی چې دغه نخدا اوس دا نه څنګه دا اوس دا امام بخاری چې آمده به علامت په یو نخ سره لکه چیرګې دی وای یا خپې برګی دی او بصوفتن یا تا دغه غاړې پندې سره د وړې پړې تړلې دی صوفه سو وړې دا او بما کانا ما کانا یعنی بما کانا یا هر هغه شی چې تا نخ کړی په هر هغه سي سره چې د نخې وی الګه چیډه دی ورته تړلې دا پړې دی ورته تړلې دی وړې اوسه ژوند کړی دی یا تا نکری دې لګولې دي زمانه خبره ربيون كثيرا لا سرن فارتا وكاي من من قاتل ما هو ربيون كثير نو داري بيرسل الجميع دا جمع دا والواحد او ربيون واحد ربيون دے خدا پرس مفرد ربي دے ربيون دے او جمع ربيون دے تحسونهم باذنه تاسو ریبل کافران په حکم د الله سره اوس دې معنی کې تستأصلونهم قتلا بخکنی کوله تاسو د کفارو په مرګ په وجلو سره ځکه تستأصلون د استیصال نه دی استیصال یو شی د ویخه ختمول لکه زیلی ولا وخت کړه غزن لا رسولون سبحان اخلاصي درته لو کانوا غزن ما ماتو دي کې دوی چې کله غازیان شي او مرشي نو لوکان اندنا ما ماتو نو کې دوی موږ څخه مرګ به نور راغله اوس غزن چې کوم دي نو داوی جمع ده واحد غازن او مفرد غازی دی نو غازن jihad کوونکې نو غزن مجاهدین jihad کوونکې سنكتبو سپار اخلاص شو څه شکنه ايهودانو شکوا څنګه ده ید الله مغلولا بل یدا مفتو صدقتو ما قالو من بلیکو اوس د سنکتو معنا ابو عبیده کې سنحفظو من د دوی دا خبري محفوظ ساتو په لیکلو د کاتبین کرام سره خ نزولن بس تقریبا سورۃ اخلاص یو رکو پاتې شو نزولن ملمستیا د معنی کې ثوابن یعنی بدد اعمالو ويجوز ومنزل من عند الله دو نزولن دو معنی کې امام بخاری یو معنی ثواب بل معنی کې ومنزل من عند الله او زید نزول د الله طرفنا چاغه ته ملمستیا وی کا قولک انزلته لکه دا قول استا چې ته چا مبارک وی انزلته دا سره ما نازل ک یعنی ما دې کوز ک برای ملمستیا وقال مجاهد والخيل مسومه مجاهد وی چې والخيل مسومه ترجمه دا والخيل مسومه دا مقوله د مجاهد نه ده دا قول باری تعالی ده نو دې لپاره وخصه ترجمه داسي وی وقال مجاهد في تفسير قوله تعالى والخيل المسومه المطهمه الحصار هغه کامل خوبصورته مطهمه هر هغه سیس دوی چې هغه یو صفت کې کامل وي
او حسان خود حسن ده معنی دا شو المطهمه الحسان هغه کامل خوبصورت یعنی په خپل حسن کې کمال درجه ته رسیدل. وقال ابن جبیر وی په تفسیر د دې قول د باری تعالی وحسورا اوس واپس راغی شو کنه سورۃ اخلاص کو واپس راغی وحسورن یحیی علیہ السلام صفت دا چې دی به حسور وی او دې په خپل معنی کې لا یاتن النساء لاندې ورسول لیکا ما بل معنی کو لا یاتن النساء مع قدرته علی اتیان النساء میل ځان شه دې میل خو ګونه بودا مایل کی او کول غوځي کنه زوږي کیږي ولي اسی خلق خوږی تا کله ورته نو ما قدرت علی النساء خطاقت شته او خود قدرت شته خل ځان تحرز کوي دا کمال دی او دا صفت ته پر رجالو کې هغه معنی باندې کې چې طاقت نشته دی بیا کار خراب دی هلکه یو سره وروند دی یو سره احمد د خې خسته سترګې دي خو نه رانجو نشته رانجو خو به دې ځکه نه او هغه روند او بینا ناشته اړوند وی چې را خدای فضل دی چې کله نه ځوان شي مکنه نه پورې ما نظر غلط نه استعمال کړي ایاو سره خبینا دی او هغه د رب احسان دی ما نظر غلط نه استعمال کړي نو ته بلال احمد کم یو خدای لکه روند خدای کنه هدینا خدای نو حسور معنی دادا چې بچ کون کې د ځان دی د خزونه تر د قدرت نه په خزونه. وقال اكرما في تفسير قول تعالى من فورهم وياتوكم من فورهم هذا او د فور معنی تاسو جوش کوي دی من غضبهم يوم بدرنا امرات نصری غضب دی یوم بدر چې کله یوم بدر کې اعلان وشو کله ابن جابر المحاربي چې زه 1000 لګما 3000 لګما الله یاتوکم من فورهم هذا کراشی تاسو ته د دوی لخر د دوی دی غضبی وینا باندې جوشي وینا باندې نو الله مدد را روان دی. وقال مجاهد یخرج الحي قرآن کې یخرج الحي من المیت اوس حیا څه شی دی معنی دا چې حیا دا ولد دی او میت دا نطفه ده نو په خپل ایمان ته بغوږی دی یخرج الحي بس جمله خلاص شوخه اوس وایا ان نطفه تخرج میتتا ويخرج منها الحي هغه مړه نطفه ده چې اوزي د انسان نه بیزانا بیروها یې کنه ويخرج منها الحي او جوړیږي الله باسي د نطفه میتینا ژوندې بچي الابکار اول الفجر د سار وختي ټیم والعشیو میل الشمس الى نوراه تغرب مایلان د شمس دی تر دې چې توی ویني چې راکته کیږي تغرب ده کې تعذب ده را ده کنه به ټیک ده تکره او تفسیر قوله تعالی من آیات محکمات وقال مجاهد الحلال والحرام واخر متشابهات بس اوس ګورا اوس شروع شو صورت اول دلیل درې دلایل نقلیه بیان شو ورپسې تو عبد الله عقلیه ذکر شو اوس سوال اول جواب شروع شو او تقسیم د آیاتونو شروع شو انوي منو آیات محکمات الله تاسو کتاب را لګلې نه او پای کې دوه قسمه آیات دي یو دغینه محکمات دي او بل دغینه متشابهات اوس د محکمات یو معنی دا چې الحلال والحرام قرآن کې چې کوم حلال او حرام ذکر دا محکمات دي ځکه دې کې هیڅ اشتباه نشته ده بل محکمات هغه آیات ته وایي چې محکم الدلالت دي لکن الله علی کل شیء قدیر یا محکمات هغه آیات ته وایي چې هغه په خپل مفهوم کې زم د زمیمی ته محتاج نه دا زما د شیخ پنده ترجمه ده لکه اقیم الصلاة واتو الزکات په دې کې څه کار نشته ده متشابه خپل مفهوم کې
زم د زمیمی ته محتاجی لکه ید الله مغلولا سمانو کما الرحمن علی العرش استوا سمانو کما سو پوری چله سکه مثلی ور سره نه وای نو مفهوم نه معلومیږي او خفی الدلالت یا محکمات چې مراد واضح دي او پای کې تعویلات او احتمالات حاجت ني او متشابه کی ضرورت وی او دې چې معنی کې وخر متشابهات دا یصدق بعضا نه دا تفسیر د دې متشابهات نه لري دا دې تفسیر کې د هغه آیت چې کوم په سورته زمر کې راغل دي الله نزل اصل حدیثا وکنا فزانو الله نزل کتابا متشابها التجکم متشابها دې دا معنی دی دا یصدق بعضا الله را لګل تا ته یو قرآن کتاب داسې کتاب یصدق بعضو چې تصدیق کوي بعضی مضامین دي بعضن د نورو ٹھیک شو دلته چې کوم متشابهات ته دا ترجمه دي نه دا ابو عبیده نه بیزه ترجمه لیکل شوی دا دلته د متشابهات معنی چې دا ضد د محکمات دي ادا یصدق چې دي دا د اشابه سے متشابه معنی دا مشتبهات معنی نه دا كقوله تعالى وما يضل به الفاسقين نہ گمراہ کیږي یا معنا نخ کار کیږي په دې سره گمراهی مگر د فاسقانو یا معنا وما يضل به الفاسقين نہ گمراہ کیږي په انکار د دې آیتونو سره مگر فاسقان معنا وکاو بیان سره معنا نه جوړیږي وکقوله جل ذکره او دا قول چلوی دے پشاند قول د باری تعالی چلوی دے ذکر داغي ويجعل الرسال الذين لا يعقلون الله را لګي هغه نجاست د بی دین او د جال هغه چې ځان نه پوي په دین باندې ٹھیک شو وکقولی تعالی والذین تدعوا زادهم هدى واتاهم تقواهم هغه کسان چې هدایت قبول کړ دے الله زیاتی علم دوی اوس وی زغون شکون فامرزین فی قلوبهم زیغ په معنا د شک دی ابتغال فتنه هر کسان چې آل زیغ دي نو دوی دی متشابهات په سروانی ولی ابتغال فتنه دی فتنه صدا لبعد لټول د شرک هغه سره المشتبهات د مشتبهات تعویلات معلومه یا څنګه حالانکه متشابهات فصل جائز ندی والراسخون يعلمون او دې ځکه ابو عبیده توجیدا او دا د جمهورونو خلاف ده ځکه چې د متشابهات علم راسخین څخه او کې نشته ده او د جمهور علماو ذکر داده چې د متشابهات علم راسخین څخه نشته ده ها بیا دن اختلاف دی شوافی وی چې من وجه علم شته او حناف وی چې من وجه علم نشته دی ورته دوی خو چې راسخون معنی یعلمون دی معنی چې راسخین او متشابهات پوي او زه معنی کو چې ور راسخون ای یعلمون هغه کسان چې اصحاب د علم دي دوی سره د علم نه وی آمنا بالله اسه به پوښو کنه دا چې قرآن خدا ز پویږي زکه اشاره ورته کوم یقولون آمنا به دوی چې منګه فراسخی فمتشابهات باندې زمون ایمان دی چې کوم مراد د باری تعالی دی قربان فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى قول أولي الألباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت کی خطاب حضرت عائشہ بے سخر سره ده او بعض روایتو کې رأيت راځي
تو خطاب د هر مخاطب غیر معین تا چوینه هغه کسان چې یتبعون ما تشابه من چې دوی تلاش کوي د آیات متشابهاتو د قران نه اولئک الذین داخل دي سم الله چې الله دې رغینم اخده آل زیغ فاحذروهم ذانو ساته تن خلقو جی او زه پنا دا قول دا مریم دی پنا غواړم دی مریم لرا د کستا په قوت او د دې اولاد د پاره د شیطان مردود نه جی وای ته په دې په پس کوخه دې کې دا سوال جواب دی او بیا ان شاء الله لوی خبره ده او مولوی صاحب تشریف راوړ نو